अस्सलाम वालेकुम ज़यन शकुर रसूल و تو سے گوری بنو ریپورٹرز قدرمنه د میش معاشره چې دوه هغه په دینی لحاظ سره ډیره مشاهیره ده چې بانی خلک چې دی دین سره ډیر لگاو ده خو د میش نوجوان نسل چې دا هغه ډیر د ابتری شکار ده په دغه لحاظ سره د سیور ز پیله میش پر ریاض پارک شه د نوجوانونو نه پښتنه کوله چې د غسل سمره فرایز دي نو ډیره د افسوس مقام ده چې د غسل فرایز تقریبا 70% نوجوانونو ته نه ورتل نو دغه مفتی صاحب ډیر د شرم مقام دا او ډیر لکه د نقصان سبب جوړی شي نو میش سره نن مفتی عمر فاروق صاحب موجود ده چې د سره میش پاته کوي چې دای میش ته د غسل چې کوم واجبیت ته چې څرنګه غسل واجب کیږي او د غسل څه فرایض دي عام میش ته مختصر طور باندې وشي جی مفتی صاحب بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم مخرجه وړینه غسل چې کیم دا چې سړی باندې غسل ووړي بیا زنا غسل پارس دی زنا مستحب دی زنا سنت دی خو هغه ډیر ضرورت چې دا موبایل به ډیر خلک نشي کتای چې ټول تفصیل خو دا دو چې سړی نه په شهوت سره منی وزي یعنی په پښتې شي چې میشتو سه داسې وتوي مازی وتل چې خلاص شي که په خیب شي و کا فرض کا په جواته وي کا الله مې دا اوسوتی لوس سره د چار سړی یو کو منیونه لوړا شي و که د خپل بیبي سره میلاو شي که د چا سره میلاو شي خو شهوت سره چې دنه منی لوړا شي به په دغ سړی باندې غسل دا واجبېږي ښځینه ته دا مسله ورپېښېدای شي دو ډېره کمه خو شیطان خطو کول چې میشو سه وتوي دا په نرینه باندې ډېر کېږي په ښځینه باندې ډېر کم کېږي خو منې کېږي به کچره هغې داسې خوب ولید یا به هغه غسل کوي سړی چې داسې خوب وویني اسکه چک شو فرض کا وسشتانه په پردوګو باندې څه ګنګینو ته لګېدلی یې هېڅ قسم علامې نشته او داسې خوب یې ولید په دا غسل نشته نیره دا دو چې د سړي نه د ښځینه نه په شهوت سره چې منی وځي که آپ ویښه وي او که هغه په خوب شوي که آپ خیال سره وي که آپ تصور سره وي که د فوټو په لیدلی وي که د موبایل په کتلی وي که آپ لوس سره وي که هغه زناور سره ده چې منې څومره ممکنه صورتونه دي چې په باندې دنه منی ووځي په دا باندې غسل واجب دي او فرض دي دا به خامخا غسل کوي غسل په کولی شی ضروري کیسه دا ده چې د سار ویشتنه اونسه د پښې نیک پرې چې د په بدن شی د یو ویشته امره وچ ځای پوتې نشي دغه رنګې خولې ته به اچول پېدې ته به اچول خولې شی زنه سړي په غوښې شی یغوي شی نه شاخېږي که داسې شی په شاخ و لکه فرض کا مړي سړی وژئ به دا مړي چې په کیم دی پرې لاکه شي به دا لوندې به نویر سي لیا مثال یړه دي په لوس پرې لاک شل به سړی تجربه وکړو داسې بل شی دا چې په ننه خولې شی هغه مانع جوړېږي منع یې به نور رسېږي اغذی ته بیا یې د دغې غسلانه کېږي خولې ته یې به اچول چې مکمله خلول همدا شي غرغړه ضروري نه ده ځکه ورته وایي چې پرېږه شي به غرغړې ما وایي کله غایبونه تېرې شي خو د ټولې خولې لمدول دا ضروري دي پیزې ته یې به اچول که په پیزې شي په دا چیچیني نه لون دی داسې چخړي لاک وي چې د هغې په وجود سره که دی پیزې ته ډېرې به ولون یا خو نن یې به نور نه وځي هغه شی په پیرې لاک وي دغه غسلانه کېږي که چېرې فرض کا یوه ښځینه ده یو سړی ده یعنې خولې ته هغې به وچولی پیزې ته یې به وچولی ریغې خو په بدن شی داسې یو ځای ده چې هغه بدن ته هغه یې به نور رسېدلی لیا ایل پې په پیرې لاکه دو لیا ښځینه دو نیکونې رنګ یې کړه ده ایس مخشه خو دا وه چې داسې شی چې بلکل ونه درې کېږي نه لکه مثال ځنه خلک زونو بندې دا شنه هغه چې ولیکي نو مینه ولیکي به دغه خو چې هغه وینه پر خېړي به نکریزې په پرې هغه کو بیا نکریزې په پرې شاخ شي به خو لوندې به نویر سي خدا کتابې لیکلي دي کشف الباری شی او نیره کتابې نه علما فرمایي چې دا د بدن حصه وګرځېدله غوښتې سړي دي خو داسې غوښتې چې په خوی به پرې لګولې دي بیا ارتلی کوي یې نه دغه د بدن په حصه شي ګرځېږي نو دغه سره غسل کېږي داسې شی لکه د نیکونې رنګ یا فرض کا بل شی په ځون پرې لاک کو ملا دې سړی خوږېږي لوس دې سړی خوږېږي په ځون پرې پالاستار لاک بې چې ریښ شي او پلاستر ونه درې کي به د هغې اثرات خامخا په پرې لاک وي وا داسې شاخ وي چې آپ درې کولی منې کوشش غواړي
ایس داسې شی نه وتلی دي چې نیکونه رنګ په درې کېږي، داسې سخت شی چې آپ باندې ولګه آپ درې کېږي، نو چې مو اداوی او درې کوي هغه نه بعد غسل کوي. د غسل صحیح اسلامی طریقه دا دو چې که سړی پرې داسې زیوتای نجاسات و منی په پرې شاخه دو بل شی اول هغه درې کو، هغه نه بعد استنجا وکړو، هغه نه بعد د سنت طریقې سره اوداس وکړو، هغه نه بعد په سر باندې یې به، هغه نه بعد په شی ایژا باندې یې به، په ګسه ایژا باندې یې به، دا چې ټول بدن ته د یې به ورسېږي او په ټول بدن باندې هغه یې به وبهیږي چې بدن په بدن شي د 21 ورځې یا وچ پوتې شو غسل یې نه کېږي، و چې ټول بدن یې لیند شي. یو داسې غسل دی منې په یبې باندې سړی ډیپ شو چک شو خولې پې ته یې به واچولې په کېدلې دغه وشل خواشه طریقه دغه دو چې استنجا وکړو، نجاسات د زو نه درې کو، به اوداس وکړو، سنت طریقه دا دو هغه نه بعد به غسل وکړو. جی تاسې قدرمنه اوریدله د مفتی صاحب خبره مې اوریدلې په دا ځای ښه زه یو دا ګزارش کوم چې د خپلې کمنټ سره ډېر انتهایی احتیاط وکړي. دغه ویډیو نه همیشه مقصد خالی دغه ده چې هغه نوجوانانو چې هغې ته د غسل چې کومه بنیادي مسله ده او بنیادي ضرورت ته د انسان د خاص کر د ځوانانو او هغې ته د غسل فرایض پته نه وي. میش دا مطلب ده چې هغه چې خپله نه ورته پته او د شرمه یې چا نه پته کوی یا نشي. بیا میش دا مقصد دی دغه ویډیو نه چې مفتی صاحب کې وضاحت وکړو، هغه ځوانان دی وګوري او دا په دام د عمل شریک وو. تاسو ډېره مهرباني والسلام.